ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. alisherzai قوم قدرمن عزتمن مشران و کشران ورونو په قومونو باندې سخت حالات هم راځي، مرګونه راځي، دردونه راځي، وینې راځي، هر قسم حالات مو تاسو باندې راتلای شي. خو د مشر دپاره ټولو نه اول خبره دا دی چې مشر په خپل سر نه تېرېږي. یو سړی چې د قوم مشرانه کوي کم از کم د هغه دا ټولو نه غټه قرباني دی چې هغه خپل ځان نه تېر شو. د هغه د مرګ او د ژوند هېڅ قسم ګرنټي نه دی. د alisherzai قوم مشر هغه سره نن ورځې د ګنټې ګرنټیا نشته دی چې زه به ژوند وکړم. دا حالات راتلای شي، دا په ټولو باندې راځي، دا شهادتونه، دا مرګونه، دا د فخر خبره ده چې یو خاندان کې یو شهید بیا داسې شهید هغه د قوم په سر ولګي او بیا ټوله دنیا ور باندې خبره شي. دا ډېره غټه د اعزاز خبره ده. کیدای شي حاجي صاحب شهید شو، ډېرو خلکو د ارمان کړی چې جنازه دې مو نو دې شي ته به مو تاسو ګبرویږو نه، حوصلې به نه غورځوو او کومه ذمه داري، کوم خدمت د حاجي صاحب کولو د ښکلي د وطن د قوم د هغه خاندان به د هغه کور به هغه نه 15 قدمه مخکې ځي خو وروسته به نه ځي. څوک دا ونه یي چې رحیم حاجي صاحب وفات شو د خاندان ختم نه، په کردار باندې داسې واضحه وي ځکه رحیم حاجي صاحب مړ شو نو د ټول خاندان او ټول کور یې رحیم حاجي جو کې هېڅ قسم کمای نه دی راغلی. حضور علیه الصلاة والسلام چې وفات شو صحابه کرامو خپل منځ کې په خلیفه باندې اختلاف راغی چې خلیفه به چوک مکې والا وویل څومونه دي، مدینې والا وویل څومونه دي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاڅېدو په دوی وفرمایلو چې ما نبی صلی یو حدیث اورېدلی دی که تاسو اجازه کې هغوی بالکل هغو ته وګورو چې الائمة من قریش خلیفه به د قریشو نه وي. نو مدینې والا ورته وفرمایلو چې قریشو کې تا نه ښه سړی بیا بل نشته، بس په تا باندې زموږ اتفاق دی، پګړی په مګه باندې کېږي. بیا چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات شو بیا په مشورې باندې حضرت عمر رضی الله عنه د هغه جانشین مقرر. نو د خاندان د کلي د قوم جانشین مقررول دا یو سنت عمل. دنیا کې زموږ داسې ژوند تېروو په کار چې یو امیر لاندې ګوډې کې د سفر کوو یو امیر مقرر. رحیم حاجي صاحب ډېر قدرمن سړی و، قدردان سړی و، د قوم د علاقې ډېر خدمت کړی او ټول هغه خدمت یې دا اوس د کمي جرګې ته روان و لیارې کې شوي کمي جرګې ته ذاتي څه کار نه. لہذا د دو خاندان په اتفاق سره او د موږ ټول قوم سره دعوا د موږ سره اتفاق دی. حاجي ګل مرجان صاحب د رحیم حاجي صاحب جانشین و د هغه ځایناستی وي او د هغه څه کوم خدمات و د هغه څه کوم ځای و جرګې کې هغه څه کوم ناستی و انشاءالله تعالی ځای به خالي نه پاتې کېږي، خالي ځای به دا ډکوي. خو زموږ درخواست و ګزارش دا دی چې حاجي صاحب د کوم خدمات و د قوم لپاره کومه منډه تړلی وه د قوم لپاره هغه نه به 15 ګازه د مخکې مزل کوي وروسته به نه ځي. د کلي وطن علاقې خدمات کوي نو بیا د قوم هر یوه ملي ته حاضري دا ډېره ضروري.
دا به د قوم هرې خیبه د تازر وي، دا به د خاندان د کلي د دغې تاپې او د قوم مشران د موږ سرپرستي به کوي مشر او د هغه په ځای باندې به ناست وي، د هغه څه کوم خدمات و د قوم دپاره انشاءالله تعالی امید دی د موږ د ټول قوم ورسره دوا دی، اتفاق دی، خدای به د موږ سرپرستي کوي او د حاجي صاحب چې کومه مشرانه دی د هغې مشرانې کوم پګړی دی هغه مو ټول قوم په اتفاق سره په حاجي صاحب باندې دوا کړي. دویمه خبره دا دی چې موږ نن قوم جرګه وکړه، موږ یوه مشوره وکړه، بعضې ډېرې داسې فیصلې وي چې هغه موږ مناسب نه ګڼو چې میډیا ته یې مخکې کو حکومت سره یې موږ څه خبرې روانې وي، خو حکومت نه د موږ درخواست او ګزارش دا دی چې موږ قوم دغې خبرې ته مجبور نه کړي چې موږ قوم لښکار وکړو وځو دی مخکې د دې نه چې کوم قاتلان دي که څوک هم دي د دغه قتل کې ملوث دي، زر تر زره د هغوی گرفتاری، د هغو نیولل او د قوم تخیل دا د حکومت ذمه داري دی. قاتلان د زر تر زره گیر کی وای نیسي، حکومت ته اسانه ده، او که دا قاتلان گیر نه کړو حکومت خپلې کاروایي کې ناکام شو نو بیا د موږ قوم خپله فیصله او مشوره دی، بیا چې موږ څه کړي وي بیا به حکومت مونږ نه ګیله نه کړي، خو موږ یو څو ورځې مهلت حکومت ته ورکړی. قاتلانو گرفتاری دا ډېره ضروري ده چې دا خلک په اشتعال کې رانه شي. او دویمه اهم او ضروري خبره دا ده چې حکومت موږ سره کوم ایگریمنٹ کړی پاکې کرنل اسماعیل صاحب سوسولوي او ورسره اے سی صاحب ډي پي او صاحب طرف نه ایس پي نور څو څوره د موږ قومونو مشران و د هغوی په سالیسي کې کوم ایگریمنٹ یې موږ سره کړی دی د هغه ایگریمنٹ باندې عمل درآمد شپږ یا اووه نکات چې کوم دي هغه باندې موږ سره ساین کړی دی، زر تر زره د هغه باندې عمل وکړي، زر تر زره هغه عملي کړي، څو څوره نکات دي ورکړي، که دا یې عملي نه کړو نو بیا کیدای شي موږ قوم احتجاج و درنې ته بیا مجبور شو او دوی ورځې بعد موږ قوم کمیټي جرګه دی ساده پریس کلب کې او بیا به هغه ځای کې هم څه خبرې دي هغه ځای کې به کوو. خو فلحال نن ورځې د رحیم حاجي صاحب د نن ورځې د دې تعزیتي پروګرام په انعقاد سره ټول قوم په مشورې سره بس دا دوې مطالبې دي، یو د قاتلانو گرفتاري، زر تر زره قاتلان گرفتار کړی، او دویمه دا چې کوم ایگریمنٹ یې موږ سره کړی دی هغه ایگریمنٹ باندې عمل درآمد دا ډېر ضروري دی او په دې باندې د حکومت عمل وکړي، ایگریمنٹ ته عملي کړي، او که بیا عملي نه کړو نو بیا موږ قوم چې کوم قسم فیصله کړې وي، کوم قسم اشتعال جوړ وي، بیا به ذمهوار حکومت یا هغې ذمهواره به په موږ تاسې باندې نه وي. حاجي صاحب ته موږ د زړه نه مبارکي وایو، الله جل جلاله د استقامت نصیب کړي، د رحیم حاجي صاحب کمای د الله تعالی په دې باندې پوره کړي، هغه ته د الله تعالی بخښنه وکړي، الله تعالی د مغفرت ته نصیب کړي، جنت الفردوس کې د الله جل جلاله اعلی درجې ته نصیب کړي، ډېر صفتونه ورکړي، خو یو اهم صفت زما خوښ و او یو اهم صفت ورکړي دا و تعجیزي ورکړي ډېره و، تکبر ورکړي نه و، او د خدای فقیر باندې سړی و او دیندار او دیندارو خلکو مرګلی او د نیکو خلکو مرګلی و. نو الله جل جلاله د دې قاتلان په دغې دنیا او په هغې دنیا رسوا او ذلیل خدای پاک د دې دا قاتلان په دغې دنیا او په هغې دنیا داسې ذلیل کړي لکه دنیا کې د ډېر خلک ذلیل کړي. الله جل جلاله موږ تاسو په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. حاجي صاحب ته د خدای پاک د قوم د علاقې د خاندان د کلي خدمت توفیق نصیب کړي او موږ ټول ورسره دعا دی دا به موږ ته دعا کوي، موږ به دې ته دعا کوو الله جل جلاله د موږ تاسو باندې رحم وکړي. قوم مشران ناست دي، یو څو مشران هغه خبرې وکړي او بیا به هغه نه بند کوو. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آمنت بالله صدق الله العظیم. درود شریف ټول وی الله. د
alisherzai قوم غیرتمنو ورونو مسلمانانو تاسو ته دلته بار بار راتللی باندې د خپل خاندان طرفه نه او د خپل والد طرفه نه او د شهید ملک حاجی رحیم د طرفه نه خوش آمدید و هرکلی یم. الله رب العزت زموږ قوم په اتفاق و اتحاد باندې لري. یوه خبره درته کوم ټول قوم ته د خپل د خاندان د طرفه نه که تاسو دا ټولو ته دا پته وي چې رحیم حاجي یو سړی نه و بلکې رحیم حاجي خاندان و او رحیم حاجي هر وخت مو تاسو ته وقف کړی و. هغې نه بعد بیا مو د خپل قوم له خلا نه پرېږدو، خپل والد مدار کړل. دا د قوم خادم وي او د قوم خدمت به کوي. خدا نخواسته دا شهید شه او د قوم دپاره شهید کېږي، دا مو در کړه دې دپاره څه شهید کېږي به. که دا شهید شه بل به در کوو، که بل شهید شه بل به در کوو، که بل شهید شه بل به در کوو. خو انشاءالله د رحیم حاجي خاندان به همیشه تاسو ته شهیدان در کوي. خو قوم نه د رحیم حاجي خاندان دا مطالبه دی. څه په اتفاق باندې وي او په اتحاد باندې وي او یو اواز وي د رحیم حاجي خاندان به د تا نه ورسته کېږي. رحیم حاجي د ما والا یو دا تربیت نه دی کړی چې صرف ما باندې مدرسې ویلې دي. رحیم حاجي د ما دا تربیت کړی دی چې ګوره وینه خپل سر به تلی کې کېږه دی. دیگه ما چا سره خبره کوله سره رحیم حاجي خدای وبخښي موږ دا تربیت دا د ما بدني جسماني پلار و، خو رحیم حاجي د مو د ټول خاندان روحاني پلار و. د ما د روح تربیت، د ما د اخلاقو تربیت، د ما د ټول خاندان تربیت یې داسې کړی و چې هر وخت به قوم دپاره تاسو تلي کې خپل سرونه کېږه. مو نه یو ګبرامو خاندان قومه کله ته مانه غواړې دا خو مې یو رحیم حاجي درکړه. که ته مانه 10 کسان غواړې انشاءالله تا ته به زه موسه کوم. خو قومه تا نه دا غواړه چې ټیک دی رحیم حاجي خو شهید شو، الله هغه ته ښایسته مرګ ورکړه. خو قومه لکه مولانا صاحب ویلو دا مطالبه په حکومت باندې ته منې چې قاتلان دې گرفتار شي. رحیم حاجي خو شهید شو، ما پلار به شهید کېږي، خو څه د نورو روکتام وشي او دا قاتلان رسوا شي او بیا دپاره چې داسې حرکت د مو قوم سره د مو علاقې خلکو سره ونه شي. رحیم حاجي ما د دې پډګي د والې تربیت خدا کړی دی. دا پډګی ما باندې رحیم حاجي زده کړی. زه چې کله حج ته تللو نو د احرام طریقه ما باندې رحیم حاجي زده کړې وه. خو الله ګواه دی رحیم حاجي ما باندې دا زده کړی دی. بار بار یې به دی ویل چې ګوره حالات به راځي د خپل قوم دپاره چې تاسو خپل سرونه تلي کې کېږدو. نو رحیم حاجي نه زیات مو خاندان کې بل هېڅوک سړی نه و، نه شته دي نه وشي. خو چې د رحیم حاجي قوم دپاره شهید شه نو د ما بچی بچی به قوم سره ولاړ وي، قوم دپاره شهادت ورکوي. و انشاءالله در سره وو. او تا نه یو مطالبه کوه قوم نه. د ما والد صاحب د مشر دی، مو د ټول خاندان محترم دی. رحیم حاجي د دې دومره قدر کول که نه لکه نن تاسو قومي کوو که نه. الله ګواه دی چې رحیم حاجي وختي سادې ته تلل، اول به دې ته راتلل. چېرې زه فلاني ځای ته لاړ شو، څنګه چل وکړو للکي لاړ شو. بیا څه کله للکي پېښور کې وی نو سادې ته پسې راغلل. سادې کې به چا ته څه کله دعا ته ورتلی، څه خبره وی بیا به دې ته ټلیفون وکړل چې زه څنګه چل وکړو. خو هغه خو لاړه شهید شو او د مو خاندان الحمدلله لږ کسان نه یو، ډېر کسان یو او قوم دپاره به هرې قرباني ته تیار یو. خو قوم به دغه مو هر وخت تاسو ته تابعدار یو. وجراب د تماشې کولاوي ټیکاله د ته هر وخت به تابعدار وو. کوم ته مو باندې کوم قسم غږ کوی شو د رحیم حاجي خاندان مې انشاءالله تا سره ولاړ وي. الله رب العزت اخر کې بیا د تاسو شکر ادا کوم. درنه وکړله دې نه علاوه مو اکرام د وکړل، بار بار تاسو مو ته راغللو. الله رب العزت تاسو ټولو ته دنیا و آخرت و کلي والا اخر کې زه د کلي والا ډېره شکریا ادا کوم د خپل خاندان د طرفه نه. د کلي والا الحمدلله د مېلمنو ښې طریقې سره خدمت و اکرام وکړل. الله رب العزت څومره حاضر دې ټولو ته په دې ناستې باندې او په دې راتګ باندې اجر عظیم نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله. مولانا صاحب هم خبرې وکړي، مفتي صاحب هم وکړي. د خبرو لږ پس ضرورت نشته، دا دوې درې خبرې کوو. د رحیم حاجي په باره کې چې رحیم حاجي څنګه مړ شو، والې مړ شو، په څه شي مړ شو،
دا ټولې دنیا ته پاته دی چې د رحیم حاجي د یوې زارې باد چا سره نه و، نه یې چا ورباندې قرضه وه، نه یې چا سره د مړي څه خبره وه، نه بل داسې چا سره یې داسې باد اوس هغه دې دپاره مار ته پیوت، داسې باد یې چا سره نه و. خو د یوه خبره زه کوم چې کله مو د قوم جرګه ناسته دی او کله مو د قوم جرګه مو کمیټي ناسته دی، نمونه به یوه داسې فیصله وشوه د قوم نه چې یاره هغه به ډېره سخته وه، خو رحیم حاجي ورکې مخالفت کول چې نه دا فیصله دا شی مه کوو، دا ښه نه دی. لکه مطلب هغه سختو فیصلو مخالف و، همیشه دپاره نرمه رویه او نرمه خبرې به کوله. او دا به زه دا ویم چې حکومت ته که داسې امن پسند خال څه لکه رحیم حاجي و، هغه ډېر امن پسند سړی و، که هغه په قوم کې و، که هغه په مرکزي د جنسي طرف نه په جرګو کې و، هغه د همیشه دپاره د امن خبره د امن پیغام یې ورکړی دی، هغه نه فساد خبره چې ته په تاریخ کې مو نه دي اورېدلې. مو سره 24 ګنټې و، دا ټول مشران د قوم والا موجود دي، دا ټول ګواه دي چې یاره د رحیم حاجي د خولې نه چا داسې خبره نه دي اورېدلې. او یوه خو دا خبره شوه، بل هغه ته خدای بخښنه وکړي، بس ټول د مارګ یو، ډېر دغه صفتونه ډېر دي، هغه که مو بیانوو هغه مو نشو بیان کولی. خو ګل مرجان حاجي صاحب چې کوم دی دا د هغه په ځای باندې کېناسته او دا مو ټول قوم ته دا ریکویسټ هم دی، دا داسې نه دی چې مطلب دا یو د خاندان مشر شو، دا د مصرخیل مشر شو، د وخت تېره وختي مصرخیل مشر شو، بلکې د ټول قوم مشران هلته د دې سره، ځکه چې دا به مو سره رحیم حاجي په ځای باندې کښېني کمیټې کې. رحیم حاجي صاحب داسې سړی و چې کله مو کمیټې کېناستی چې د تاپې خبره راغلی مصرخیل نه به چا سره به سلا کړې نه کړې، څه خبره راغله هغه مصرخیل پوره دی، هر شی پوره دي، پیسې پوره دي، دا بالکل مو هر شی پوره دي. هغه کې ډېر صفات و، او دا د مو مشر دی، د مو د ټولې تاپې مشر دی، د راوختي مصرخیل مشر دی، د ټول د قوم مشر مه دی. او بله خبره دا دی د میډیا په هغه باندې مو حکومت ته کوو چې کوم رحیم حاجي صاحب قاتل شو، وفات شو، شهید شو، نو د دې مو دا پر زور مطالبه کوو که چیرې د دې قاتلان زر تر زره ګرفتار نه کړلی شولو او ونه نیولی شو، نو بیا به مو انشاءالله څه داسې په طریقې سره راوځو، بیا به هغه چوک کې خو مو یوه 2 ګنټې تېرې کړي، بیا به دې چوک نه د مو د لیشیرزي قوم د مشر او د کشر لاش راوچتېږي، خو مو به نه بسو چې هغه ګرفتار قاتل چې کوم دی اپنډسي نه وي شوی. السلام علیکم. زه دا ټول قوم شکریه ادا کوم ته د مو مړي ډېر عزت وکړه، دومره عزت یې وکړه چې که دا زه هر څومره نو دې شکریه نه شو ادا کړی، دومره وکړه. دویمه بیا زه تاپې کوم ته اوسه پورې داسې عزت چا نه شی لکه د مو مړي وکړه. بیا د مو کلي داسې عزت وکړه چې مو دون مړی شوی و، زه یې خبره نه کوم چې مو سره خبره نه وي لکه مو مړی شوی. زه د قوم داسې نه ته د ملک زه یې به دا ټول لکه نوکر لکه مزدور، زه یې به د مزدور په حیثیت باندې چالې کوم، که د کلي وي که د تاپې وي که د قوم وي، ما ته د مزدور په حیثیت باندې خبره کوي چې دا کور وکړه، دا مزدور په حیثیت باندې د کومه کوای شو. نور تاسې دا د وګورئ الو په رحیم حاجي خو ډېر مخکې و چې موږ د الو په طاقت وکړي چې د قوم خدمت وکړو. انشاءالله قوم ټول تاسو سره دی، تاسو خاندان سره دی. خاندان ته، پسماندګانو ته، مشرانو کشرانو وړو لویو ته خدای صبرونه وعظونه سببونه نصیبات کړي. کوم خلک جنازې ته دعا ته اوسه پورې وسیله کړي دي، د ټولو قدمونه الله په نیکیو باندې بدل د شپږ تپې د شیرزي د مو تپې ته ډېر لوی درنښت عزت قدر وکړو، خدای د دیو قدر وکړو، د دیو عزت وکړي، داسې واقعاتونه خدای د ټول وساتي، خو د قوم خدای اتفاق و اتحاد نصیبات کړي. صلی الله تعالی علیه